अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों तदेन मख के वीडियो की मुंगा फोटोसिंथेसिस डिस्कस करो अगर फैक्टर्स हम डिस्कस करो उस पर मुंगा रिस्पायरेशन इन प्लांट्स वायु। चलो शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respiration is the process in which food is broken down to release energy. Oxygen and glucose are used in this process, and carbon dioxide and water are produced along with energy. Respiration زمونږ سره د photosynthesis reverse process دی. photosynthesis کې څنګه چې کاربن ډای اکساید او واټر به ملاو شو هغه کې موږ سره ګلوکوز او اکسیجن پیدا شو. په ریسپایریشن کې ګلوکوز پلس اکسیجن ملاو شي موږ سره کاربن ډای اکساید او واټر پلس انرژي پیدا کی. صحیح شو. نو ریسپایریشن زموږ څه دی؟ ریورس پروسس اف photosynthesis دی. صحیح شو. ریسپایریشن زموږ سره هغه عمل دی په کم کې چې فود بروک ډاون شي او انرژي تی ریلیز شي. اکسیجن او ګلوکوز استعمال شي، کاربن ډای اکساید، واټر او انرژي پروډیوس شي. صحیح شو. اوس ریسپایریشن definition به څنګه تاسو کوئ؟ respiration به داسې کوئ: respiration is the process during which food is broken down and energy is released. It is a reverse process of photosynthesis. صحیح شو. اوس به مونږه difference between photosynthesis and respiration discuss کوو. دا ډېر زیات امپورټنٹ کوېسچن دی. همیشه دا په پیپر کې. صحیح شو. شارټ کوېسچن کې اکثر یې. نو photosynthesis او بل طرف ته respiration دی. دا په تاسو پیپر کې هم داسې لیکئ. photosynthesis occurs in the presence of light and chlorophyll in plant cells. photosynthesis چې کوم دی دا کله کېږي؟ د لایټ په موجودګۍ کې کېږي او کلوروفیل او صرف په پلانٹ سیلز کې کېږي. occurs at all times in animals and plant cells. photosynthesis صرف په پلانٹ سیل کې کېږي او د لایټ په موجودګۍ کې کېږي. او ریسپایریشن چې کوم دی دا په انیمل او پلانٹ دواړه سیلز کې کېږي او هر ټایم کېږي. هر ټایم ریسپایریشن رواني. لکه اوس فار ایگزامپل زموږ په سیلز دي، زموږ په سیل کې هم ریسپایریشن کېږي، ګلوکوز بریک ډاون کېږي او موږ ته انرژي حاصلېږي او کاربن ډای اکساید موږ اټماسفیر ته واپس ریلیز کوو او هغه انرژي موږ خپل مختلف قسم ډیلی روټین لپاره کم ورک چې کوو هغې کې استعمالوو. صحیح شو. نو تاسو به څه یاد ساتئ؟ فرست چې photosynthesis occur in the presence of light and chlorophyll in plant cells. Only مسره دلته اډ کولی شئ ولیکه only in plant cells. بیا respiration occur at all times in animals and plant cells. صحیح شو. بیا دویم photosynthesis requires light energy to make sugar یعنی ګلوکوز. photosynthesis کې سي انرژي وته ریکوایر کی هغه photosynthesis لپاره او هغه انرژي هغه ته کم ځای نه راځي؟ د لایټ نه، یعنی سن لایټ نه، او هغې کې څه کې ګلوکوز پکې جوړیږي. په ریسپایریشن کې څه کېږي؟ انرژي پکې ریلیز کېږي. د ګلوکوز بریک ډاون وشي او انرژي پکې ریلیز کېږي. صحیح شو. نو دویم به تاسو داسې لیکئ چې requires energy to make glucose या sugar or per respiration की release energy from the breakdown of glucose या sugar.
फोटोसिंथेसिस की دریم خبره ده په دې کې ګلوکوز جوړیږي پر ریسپیریشن کې ته ګلوکوز بریک ډاون کیږي بیا فوټوسنتھیسس کې را مټیریل زموږ سره کاربن ډای اکساید دی او واټر دی او پر ریسپیریشن کې را مټیریل چې زموږ سره کم دی هغه دغه دی اکسیجن دی او ګلوکوز دی خو پر ریسپیریشن کې کاربن ډای اکساید او واټر زموږ سره ویسٹ پروډکټ دی په دې ته لږ بیا دوباره غور سره ګورم را مټیریل مطلب دی کم شي چې مونږه استعمالو هغه ته را مټیریل او ویسٹ کم چی ضایع کو هغه ته ویسٹ مټیریل وای نو کاربن ډای اکساید او واټر په فوټوسنتھیسس کې استعمال شي او ګلوکوز پلس اکسیجن پیدا کی نو ګلوکوز پلس اکسیجن زموږ څه شو ویسٹ پروډکټ شو په فوټوسنتھیسس کې او کاربن ډای اکساید او واټر زموږ سره را مټیریل شو جبکې پر ریسپیریشن کې کاربن ډای اکساید او واټر زموږ سره ویسٹ پروډکټ دی او را مټیریل زموږ سره اکسیجن دی پلس ګلوکوز دی بیا فوټوسنتھیسس کې اکسیجن زموږ سره پیدا کیږي ګیون آؤٹ مونږه خارج کیږي او په ریسپیریشن کې اکسیجن استعمالیږي بیا فوټوسنتھیسس صرف په پلانټ سیل کې کیږي او ریسپیریشن دواړه په پلانټ او انیمل سیل کې دواړو کې کیږي صحیح شو شپږ ډیفرنس دي فنگر ټپس باندې تاسو ځان ته یاد کړئ فرست خبره ده چې پهلا په ذهن کې دا کېده چې فوټوسنتھیسس صرف او صرف لایټ په موجودګۍ کې کیږي او کلوروفیل او پلانټ سیل کې ریسپیریشن هر وخت کیږي په فوټوسنتھیسس کې انرژي ریلیز کیږي او شوګر جوړ کی او په فوټوسنتھیسس کې انرژي جوړیږي صحیح شو یعنی جی اوس په مونږه دینه بعد ته دې چپټر ختم شو اوس په ته دې مونږه ایکسرسایز شروع کوو صحیح شو دا فوټوسنتھیسس او ریسپیریشن تاسو ډیر زبردست یاد کړئ بس دې باندې ځل کنسپټ کلیر کړئ پنځ ډیفرنس هم تاسو ته یاد ونه بس دا ډیر شی دی بس پلنې خو دا لکه ځان لري ذهن کې کېدای کنه فوټوسنتھیسس د صرف د لایټ په موجود کې او ریسپیریشن چې دی هغه اني ټایم کېږي بیا فوټوسنتھیسس لپاره انرژي پکاري او پر ریسپیریشن کې انرژي ریلیز کېږي فوټوسنتھیسس کې ګلوکوز جوړیږي پر ریسپیریشن کې ته ګلوکوز بریک ډاون کېږي بیا کاربن ډای اکساید او واټر په فوټوسنتھیسس کې را مټیریل جبکې پر ریسپیریشن کې کاربن ډای اکساید او واټر زموږ سره ویسٹ پروډکټ دي په فوټوسنتھیسس کې اکسیجن خارجيږي ولی او په موږ سره پر ریسپیریشن کې اکسیجن استعمالیږي بیا ریسپیریشن په انیمل او پلانټ دواړو سیل کې کیږي او فوټوسنتھیسس صرف په پلانټ سیلز کې کیږي ځان له بس دا دغه چې کوم دی کنه دا ځان له بس صرف ذهن کې کېده صحیح شو او بیا نور خپل بس یو فقره سلی کوي منس کې دا سلان وه یو طرف ته فوټوسنتھیسس لیکي بل طرف ته ریسپیریشن صحیح شو فوټوسنتھیسس هم کم ډیفرنس هغه بیل لیکي لکه فوټوسنتھیسس تاسو یاد کو کنه بس هغه الټا ریسپیریشن ته لیکي بس دا ډیفرنس شو ډیفرنس څه ته وایي ډیفرنٹ چې کوم ډیفرنس چې کوم دی دا ته ډیفرنٹ نه وته ډیفرنٹ مختلف ته وي نو ډیفرنس فرق ته وي په دې دوه کې لکه څنګه فرق دی صحیح شو اوس موږ ته چپټر ایکسرسایز چالو کوو